یو څو سیزونو کتلو کې هم ثواب دی. یعنی یو څو سیزونو ته چې ګوري الله جل شانه په ثواب ورکوي. یو خانه کعبه مبارکې ته کتل، بار بار ورته کتل، الله جل شانه په ثواب ورکوي. دویمو قرآن مجید ته کتل چې اسې ورته ګورې هم دا د ثواب نه خالی نه ده. او دریم د مور او پلار مخ ته کتل نه دی، په مینې محبت او په شفقت باندې الله جل شانو په دې هم ثواب ورکوي. او الجامع شعب الایمان کې یو حدیث مبارک دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر کله چې څوک مور او پلار ته د محبت او د مینې په نظر باندې وګوري نو الله جل شانه ول د یو قبول شوي د حج ثواب ورکوي. یو صحابي وایي د الله رسول څوک چې 2 پیرې وګوري وایي 2 پیرې به ورکوي، د الله رسول چې 3 پیرې وګوري 3 پیرې به ورکوي. یعنی نبی اسلام فرمایلا یو صحابي وتی د الله رسول کو 100 پیرې وګوري نو 100 د حجونو ثواب به ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل او بالکل الله جل شانو غفور رحیم او غټ ذات دی، یعنی بالکل با د 100 حجونو ثواب ورکوي. ښه نو مور او پلار مخته د شفقت د محبت په نظر باندې قتل نه دی، په دې الله جل شانو ثواب ورکوي. ښه نو کو د چا دنیا نه تلی نو لګي یادوي، او کو نه د چا نه ګوره هیری دي تش په قتلو باندې هم الله جل شانو ثواب ورکوي.